دا یو خبره ذهن کې واچوي دې مخکې جمعه کې مې درته څه ویلي ما وی په د مسجد نبوي په منبر حضرت جبریل علیه السلام خیره کړې ده آمین په حضور پاک ویلې یاده مو ده او سی ویلې دي چې په رمضان میاشت په چاراله او د هغه عبادتونه که چې ځان په خدای وبخي نو خدای دې خدای هلاک رغیبان فرجل معنا خدای دې هلاک د دې خیرو لاندې را نشو یار مونږ خو هغه عبادت نه دی کړی څوک به وایي چې ما هغسې کړی نه دی کړی ما نه دی کړی تا نه دی کړی بل نه دی کړی مونږ هغسې عبادت کوم ځای کولی شو نو مونږ به یو کار کوو د خیر وخت کې الله ته به توبه وباسو معافي به وغواړو الله مونږ بې کسه یو الله مونږ بې څوک یو الله زمونږ نه شیطان هم تو دی نفس هم رانه تو دی خواهشات هم رانه تو دی الله ډېر بې کسه یو دا د صحابو او د تابعینو نه هم ته وو خو بل شان خلک وو مونږ نه دي کړی مونږ کوتاهي کړې ده دا نه وایو چې زمونږ عذر نشته مونږ کوتاهي کړې ده الله مونږ کوتاهي کړې ده پکار دا و چې مونږ په دې کې پوره عبادت کړې وي پکار دا دی چې مونږ په 3 ورځو کې په 2 ورځو کې یو د قرآن شریف ختم کړی وي پکار دا و چې مونږه نفلونه کړی وي پکار دا و چې مونږه غیبت نه وي کړی پکار دا و چې مونږ دروغ نه وي ویلي پکار دا و چې مونږ چا سره چا ته بد نه وي رسولې په ژبه او په لاس خو دا زمونږ نه شوي دي نو څه به کوو توبه به وباسو توبه به وباسو چې د خیرونه بچ شو که نه جړا سره به الله ته توبه وباسو دا به وایو یا الله زمونږ تا ته توبه ده نو په توبه باندې رب العالمین ډېر زیات خوشحالېږي په توبه باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي لږ نه ډېر زیات پې خوشحالېږي مالک ابن دینار رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی لوی بزرګ اوس د هغه د بزرګۍ واقعات کتابونو کې شته خو وخت نشته نو هغه نه چا تپوس وکړو په دې خپلو رشته دارو کې وایي دا دومره لوی مقام چې تاله خدای پاک درکړو د دې څه سبب دی هغه وایي زما یو وینځه وه او ډېره زیاته مې خوښه وه بازار کې مې خوښه شوه نو وا مې غېشته ډېره ښایسته وه ښکلې وه خوښه مې شوه وا مې غېشته د هغې نه خدای مالې یو ماشومه لور راکړه لور د مور نه زیاته ښکلې وه هغه لور به مې غېږ کې وه زه ډېر زیات ورته خوشحاله وم ما به مونځ هم نه کوم ما به روجې هم نه نیولې ما به شراب هم څکل د دنیا چې څه ناروا وو هغه مې کول دا ماشومه زما د غېږ کې وه زما به ډېره خوښه وه هر وخت به مې غېږ کې وه نو چې ما به شراب څکل نو دې ماشومې به دیکا ورکړه ګیلاس پې راناخوا غورځم بعد ماشومو خیال دا ماشومه به زما په دې دغه کې غېږ کې وه نو چې ما به څه داسې د ګناه کار کو نو دې به ماله سپېړه راکړه حالانکې ډېره پوټینۍ ده بعضې ماشوم له خدای عقل او پوهه ورکړي ډېره زیاته مې خوښه وه دا ماشومه په 2 کالو چې عمر ته ورسېده سره پاسه دا مړه شوه چې مړه شوه وایي زما د زړه بیماري ورپسې ولګېده او دې ماشومې په داسې هم لکه لیوني په شان دی انتهایی ورپسې زه خپه یم دې ماشومې پسې جاړم ورپسې او قبر لیم ځم واقعي ماشوم ته رب العالمین حضور پاک فرمایي د زړه میوه ویلې ثمرة الفؤاد د زړه میوه ده ماشومه مړه شوه ورپسې خپه یم ډېر زیاته وایي د 15 د شعبان د شب قدر شپه ده او د جمعې شپه ده او د ماسخوتن مونځ هم ما نه دی کړی ځکه ما خو تاسو ته وایي چې حالت مخکې بل شان ماسخوتن مونځ مې هم نه دی کړی او اوده شومه وایي چې اوده شومه اوس د قیامت میدان ینم دې کې شپېلی ووالي شي او دا ځمکه شلیږي او د قبرونو نه خلک راوځي ځمکه شلیږي او خلک د قبرونو نه راوځي او منډې دي روان دي میدان ته د حساب کتاب او لوی هیبت دی او لوی غوغا ده او لوی شر شور دی او چغې چغې دي وایي زه هم لاړم و چې د میدان ته لاړم او دا هیبت دی او دا خلک د دې قبرونو نه راوځي قرآن کې به الله فرمایي اذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون نو یې دې کې یو زیړ خامار دی اجدها او ما پسې شوی خو سرب غټ اجدها خامار دی تک زیړ او هیبتناک شکل دی او ما پسې شوی دی زه مخکې مو دا خامار را پسې دی او یو سړی ولاړ دی د شکل نه ټپ ټیپ دی خو ډېر ښکلی دی ډېر ښایسته دی او تکې سپینې جامې اچولې دي او خوشبویي ترې روانه ده او نور ټپ ټیپ دی
خشته شکل دی، مخ شکل جامع خشته خوشمویی. نو دی سړي له ما ورمنډه کړې، ما وی د خدای بنده ما بچ که دا خامار را پسې دی. وی سړی ما ته وی چې ملګري زه تا نشم بچ کولی، زما طاقت کم دی، په دې خامار مې وس نه رسېږي، د دې ډېر زیات طاقت دی، ډېر مضبوط طاقت دی، دنه دا زه نشم بچ کولی. خو داسې وکړه چې مخامخ دې محل ته ورشه، دې کې د مسلمانانو امانتونه پراته دي، کیدای شي تا ته پکې داسې امانت ملو شي چې د هغې د وجې ته د خامار نه بچ شي. وی زه لاړم هغه قلا له، وی چې قلا له ورغلم، د قلا په غټو دروازو باندې پردې وې ځاندې دي. وی چې زه ورنږدې شوم، ما چغه کړې چې که زما امانت دی کی د خدای خاطر وکړې، ما له خپل امانت راکړې، غټه اژدها را پسې د خوري مې. وی دی کې پردې کولو شوې، و چې پردې کولو شو، زه ور دننه شوم، نو پکې دننه سوړي دي، غارونه دي، په هغې نورې پردې دي، او د ریخمو خشته پردې پې وې ځاندې دي. څوک شته نه؟ ورننوتم قلا ته، ما وی ای خلکه که دننه څوک یو زما امانت چا سړي ماله راکړې، ما لکه دا و چې یا به کوتکي یا به توری یا به بل سیدو پې داسې امانت پې مهرباني وکړې ماله راکړې. دا اژدها را پسې ده، ډېره خطرناکه ده، طاقت یې نه لرمه چې د دې اژدها نه زه بچ شم. وی هغه چې دا اواز مې څنګه وکړو، نو وی په دې کې د دې نه خلک راووتل، د سړو ماشومان راووتل، واړه واړه. وی چې راووتل دا ماشومان ټولو، او ما اوس وکتل زما هغه ماشومه لور هم پکې ده، او دې اژدها پسې رامنډه کړې، او چغې په دې اژدها جوړې کړې. وی اژدها رانه لاړه، وتښتېده. وی هغه ماشومه لور راله او ما سره په دې غېږ کې کېناسته. وی ما ورته وی چې بچې ته دلته څه کې؟ وی راته وی چې بابا زه ستا امانت یم که نه، ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي چې د چا ماشوم هلک جنۍ مړ شي او دی پې صبر وکړي، نو خدای پاک به جنت ورکوي. زه ستا امانت یم که نه، او ته مې ګوره بچ کړې که نه. وی زه اوس هغه ماشومې ته وایم چې زه دې بچ کړم. او وی ما وی چې هلته بوډا سړي خو زه بچ نه کړی شوم، او دا خامار، او دا کوم ځای نه و؟ وی دا ماشومه ما ته وی چې دا خامار بابا ستا بد عمل دی، او ښه دې سورب کړی دی. بد عمل کې نو دا خامار به تې جوړېږي، او ښه دې مضبوط سورب کړی دی چې څومره بد عمل کې دا به سربېږي، او دا به د په قبر کې هم تا ته ناست دی تیار، او دا تا ته په آخرت کې هم تیار ناست دی. او دا بوډا سړی چې تا ولید ښکلي شکل والا ستا نیک عمل دی، خو تا ډېر کمزوری کړی دی، عمل دې نه دی کړی، تا د دې خامار نه نشي بچ کولی، دا نیکي دی د دې ګناه نه او د بد عمل نه نشي بچ کولی. ډېر کمزوري ته خو پې ورغلې، خو بچ یې نه کړی شوې. او ما دله سپارښ وکړو. وی بیا ما ته دا خپله لور څه وایي؟ وی ما ته د قرآن شریف یو آیت ووایي، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. واه واه، مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې د الله د ذکر د وجې نه د ده په زړه کې د خدای پاک عظمت او لویي راشي او یره راشي. وی ما چې بچې ته خو ماشومه مړه شوې، تا له قرآن درځي؟ وی او بابا مونږ قرآن زده کړی دی، ستاسو نه مونږ له قرآن راځي. بابا توبه وباسه، توبه وباسه، که دې خامان نه شي بچ کړی. وی راویښ شم، چې راویښ شم لاړم او توبه مې وویسته. نو مالک ابن دینار وایي چې دا لویه مرتبه ما له خدای د ولایت را کړې ده، دا د هغې د خوب د ماشومې لور د تلقین د توبې د وجې نه چې ما ته توبه وښوله او ما توبه وویستله. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، خدای اخلاص توبه به وباسي. داسې نه پښتانه وایي توبه توبه ده بد، او چې څوک نه نو بیا حمله په بدو. توبه 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 د ګناه نه توبه، د معرفت په نسوه توبه توبه. او ټماټر چې خرڅوي نو څښا پې لاندې او غټ پې د پاسه. توبه 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 د ګناه نه زما توبه ده، او تله کې بیا ډز دې ورکړي پردې حق بیا وې. توبه 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 استغفار. تسبیح هم د سره دی، تسبیح دې پاړولو واړه یې کړې، دومره تسبیح اړی چې ښه په مګلو دې واړه یې کړی، او هلته کې چې بیا پولې ته ودرېږي نو پردی له ډز ورکړي. دا توبه ده.
دا توبه نه ده. ګناه به توبه څه ته وایي؟ ګناه به پرېږدې او چې دې کړې ده وایي خدای معافي غواړم او آینده له به قصد کوي چې بیا به نه کوم. سبحه در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خند می آید به استغفار ما. وی تسبیح په لاس کې دی او په خولې توبه توبه او ړکي ګناه. وی شیطان نور مخاندي او خوشحالي چې زخم یې غرق کړی. اوس الله په توبه خوشحالېږي. ګورې ښه توبه به الله توبه سي. توبه کې عجزي ده که نه او د خدای لویي ده چې دویم یا الله معاف مې کې نو ما ځان عاجزه که که نه او الله مې قادر وګڼه چې خدای ته قادر یې زما په نیمو باندې لکه دې که نه دی هر وخت مونږ رانیوي شي. د الله د وحدانیت او د الله د توحید او الله د یووالي مضبوط یقین په خپل کې وساتئ چې هر څه خیر او شر د الله په قبضه قدرت کې دي. ما له خیر راکولی شي هېڅوک رکاوټ نشي جوړېدی او ما نه صرف او صرف رب العالمین شر دفع کولی شي بل څوک نشي دفع کولی. که بل سړی ما نه شر دفع کوي نو الله وله طاقت ورکوي الله وله پړه کې ور واچوي. زمانونو حضور پاک فرمایي یو اوږد حدیث دی بخاری کې هم دی په نورو کتابونو کې هم دی. زه به یې لنډ درته مختصر کړم. یو سړی یو صحرا کې روان دی یو اس ورسره دی او په اس د خوراک هم دی سامان او اوبه هم دي هر څه پې پراته دي او دی په یو لوی صحرا ده د ویه مهلکه لري خطرناکه صحرا د ځنګل دی او دی هلته اوده شو چې اوده شو راپاسېد اسې نو دی سړی خو مرګ ولید او خدای پاکه اس شو دی خوا منډې اخوا منډې دی خوا منډې اخوا منډې خو اسې راګیر نه کاستې لاړو تختې او په خوراک سکا کې ټول په اس د پاسه پراته دي هر څه پراته دي. نو دی وایي خدایه دلته خو سبب نشته خو په اس پرتې وې لاړې خوراک هم نشته په اس پراته ولاړ او د صحرا نه وتې هم نشم دا خو خطرناکه صحرا ځنګل دی دې سره به څه کومه. دی منډې وایي لږ هم پرې راشي او تند هم پرې راشي او خپل ځای له واپس راشي چې دلته به کښېنم بس سا به رانه وخېږي نو هلته دې سملې اوده شي چې اوده چې سترګې راوغړي اسې خوا کې ولاړ واه واه اس ته چې وګورې اوبه هم پې پرتې دي خوراک هم پې پروت دی پوره شی ته کم نه دی جون ورته میلاو شو. دی دومره خوشحاله شي چې د خوشحالۍ نه یې خوله تېروځي. دی وایي یخ خدایه ته مې بندې او زه دې رب یم. خطا شي لکه په دې خدای سړی نه نیسي انسان دې خطا شي. رسول الله مبارک فرمایي دونه خوشحالي دا د خوشحالۍ اظهار دی چې خدای ته مې بنده او زه دې رب یم دونه خوشحالي. نو دا سړی چې په دې اس موندلو څونه خوشحالېږي وایي الله پاک د مسلمان په توبه ردې نه زیات خوشحالېږي. یاره لوی ارحم الراحمین دی زما وروڼو موږ وله ګناه کوو دی بیا موږ معاف کوي. موږ وله ګناه کوو غیبت دروغ کمې زیاتې پردې حق وهل د هر څه کوو بیا هم رزق راکوي بیا هم ډوډۍ راکوي بیا هم سترګې راکړې دي بیا هم پوزه راکړې ده بیا هم ښکلی شکل راکړی دی بیا هم بچي راکوي بیا هم عزت راکوي. رښتیا ووایه قسم په خدای که دونه مور په بچي مهربانه قسم دې که دومره پلار په خپل بچي مهربانه قسم دې که دومره مشر په خپل کشر مهربانه څومره چې زموږ رک په مو مهربانه مونږ له څه نه دي راکړی مونږ یې خوشحاله کړي یو خو مونږ خوشحاله نه کړو. مونږ له روغ صحت راکړی دی مونږ له بچي راکړي دي مونږ له ښکلی ژوند راکړی دی او مړه هر څه پرېږده او پیسه کمه ډېره مونږ له مسلمانۍ او ایمان راکړی دی مونږ له ښکلی مبارک پیغمبر راکړی دی مونږ له عظیم قرآن غوندې د نصیحت نه ډک کتاب راکړی دی لیکن مونږ دغه خدای یاد نه کړه مونږ ورته شا کړه. د زړه د اخلاص نه به خپل رب ته توبه وباسو استغفار وایه او توبه وباسو او دا څو ورځې پاتې روزانې او ځل صلات تسبیح وکړئ ښه انشاءالله او درود شریف ووایئ او ذکرونه وکړئ. الله نه معافي غواړئ د ژوند او د مرګ ورې وروڼو هېڅ پته نه لګي چې مرګ راله کله راځي چې داسې وخت کې مرګ راشي چې موږ خپل رب د موږ نه خوشحاله یي چې داسې وخت کې موږ له مرګ را نه شي چې خپل رب زموږ نه خپئ. دا سوال ورسره کوئ ما غریب ګناهګار ډم کوئ او ځان لم کوئ وایي خدایه هغه وخت موږ له مرګ راولې چې ته رانه خوشحاله او چې کم وخت ته رانه خپئ نو خدایه هغه وخت د موږ نه سا مه اخله رب دا به کوئ انشاءالله او شکر به ادا کوئ انشاءالله کوو انشاءالله نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې.